مسلمانان دا غوي چې کله مردگان شي کنه نو هغه پس ایصال ثواب کوي او زمونږ پښتنو ته وګوره زمونږ پښتانه دا څه کار کوي زمونږ پښتانه ایصال ګناه کوي موسی او پاتشوي د هغه ته دعا ضرورت ته د دعا ضرورت د امام بیهقي حدیث نقل کوي او دغه رنګ شعب الایمان کې حدیث ته و ان هدیه الاحیاء الى الاموات الاستغفار لهم د ژوندو تحفه او پیشکش او ډالۍ د مړو د پاره استغفار دی چې دا ژوندۍ باغوي ته استغفار دعاګانې بوله کوي دا د غوي د پاره څه دی یو تحفه ده یو پیشکش ده یو ډالۍ ده نو آیا مونږ خپل مړو سره سکو مونږ غوي ته تحفه ورکو کنه غوي له ګناه ورکو په دغه ډالۍ کې مونږ غوي د سلې ګونو دا وګوره د موسی سره چې دا کم کار کیږي دا بالکل غیر شرعي دی مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې تاسو خپل مړو ته سورۃ یاسین وایي اقرأوا علی موتاکم یاسین په خپل مړو باندې سورۃ یاسین وایي په خپل مړو پسې ربابونه او ټنګ ټکورې مغه کوي مونږ مسلمانان یو مونږ پښتانه یو د دې دا مطلب نه چې زمونږ ثقافت چې دین او هغه دم توپ دی مونږ به ربابونه غکو مونږ بس ستاري وو مونږ به سورنی کو ډول سورنی وو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو امید لرم خبره ډېر یو ضروری او سو خبرې در سره کومه ویډیو اړه او ګورا چې کله یو انسان د دنیا نه پردو کې دی وفات شي نو د ته بیا د څه ضرورت او دی په دې قبر کې د څه پته باندې تیر څو ورځو کې د ملاکن یونیورسيټي یو سټوډنټ وفات شوی دی موسی نوم دی الله جل جلاله دی وبخي خو لیکن داغه په اړه کې چې وس سکیږي کنه نو آیا د دې هغه ته ثواب ملاويږي او کنه د دې هغه ته ګناه ملاويږي دوه خبرې دي ایصال ثواب ایصال ګناه ایصال ثواب دی ته چې کله څوک د دنیا نه وفات شي او لاړ شي نو بیا داغه خپل خپلوان ملګری دوستان پاغه پسې د قران کریم ختم وکي یا پاغه پسې نور نوافل کوي صدقات پسې کوي د دې ثواب الله جل جلاله هغه ته رسي دی ته ایصال ثواب او دې باره کې مشکات المصابیح کتاب الدعوات کې حدیث مبارکه د عبد الله بن عباس سے روایت کړي چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل مل میت فی القبر الا كالغریق المتغوص ينتظر دعوه تلحقه من اب او ام او اخ وصديق چې په دې قبر کې دا مړې دا سید د مثال لکه دریاب چې یو کس راغستی او هغه د خپل بچاو د پاره خلکو ته आवाजونه کوي چې ما بچ کی دا رنګي په دې قبر کې دا مړې आवाजونه کوي چې ما بچ کی او د دعا ته انتظار کوي چې دا دعا په ما پسې زما د مور پلار د طرف نه زما د رور د طرف نه زما د خوګو ملګرو د طرف نه په ما بس دعا کیږي او کله چې دغه دعا میلاو شي نو دې په دې باندې دومره خوشاله شي کنه دنیا او د دنیا مافیهانه زیات په دغه دعا باندې په دې قبر کې د مړه خوشحاليږي دا حدیث مبارکه دی مشکات المصابیح کې دویمه خبره دا ووري چې یو د ایصال ګناه دې ته ویل شي چې کله په قبر کې یو کس یو هغه داس یو عمل کړي او یا ورپسې د څه عمل کیږي چې هغه د ګناه د پاره یو ذریعہ وي نو د دې باقاعده باغه د سزا رسي حدیث مبارکه کې راځي من سن فی الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها ومن سن فی الاسلام سنه سیئه فله وزرها ووزر من عمل بها کچا هم داس یو طریقې اختیار کړه چې هغه ډیره نیک او ښه طریقه وا او کله چې د وفات هم شي نو په دغه ښه طریقه باندې چا هم عمل کو د نیکی کارو نو بیا د دې ثواب باغه ته په خبر کې مرسي او کچرته چا د یو بد کار ایجاد کو او یو ناروا او غیر شرعي عمل د کو او بیا په دغه غیر شرعي عمل د دنیا نه نشته راتلې دي خو په دې باندې چې څوک عمل پیرا دي د دې ټول ګناه به هغه ترسي د به دغه ټول خلکو هغه ګناه د په خپل سر باندې بد د بوج غسته او دا به باري دا حدیث مبارک دی او حدیث مونږه منو مسلمانان یو نبی رسول الله والسلام چې سویلی دی هغه صادق الامین ذات ته هغه دروغ نه دی فرمایلی هغه بالکل حق ویلی دی او هغه دین را رسول دی نو په دغه کارونو باندې چې کم نن سبا په موسی پسې کیږي روان دي نو ګوره مسلمانان دا غوي چې کله مردگانو شي کنه نو هغه پسې ایصال ثواب کوي او زمونږ پښتنو ته وګوره زمونږ پښتانه دا څه کار کوي زمونږ پښتانه ایصال ګناه کوي موسی او پاتشوي د هغه ته دعا ضرورت ته د دعا ضرورت د امام بیهقي حدیث نقل کړي او دغه رنګ شعب الایمان کې حدیث ته و ان هدیه الاحیاء الى الاموات الاستغفار لهم د ژوندو تحفه او پیشکش او ډالۍ د مړو د پاره استغفار دی چې دا ژوندۍ باغوي ته استغفار دعاګانې بوله کوي دا د غوي د پاره څه دی یو تحفه ده یو پیشکش ده یو ډالۍ ده نو آیا مونږ خپل مړو سره سکو مونږ غوي ته تحفه ورکو کنه غوي له ګناه ورکو په دغه ډالۍ کې مونږ غوي د سلې ګونو دا وګوره د موسی سره چې دا کم کار کیږي دا بالکل غیر شرعي دی اسلام چرته هم د دې خبرې اجازه نه دی ورکړي چې ته د چا سحر راواخلي او یو غیر شرعي کاری
او د هغې په بنیاد باندې ته د هغه دپاره احتجاج کې په غیر شرعي کار باندې احتجاج کې یا په غیر شرعي کار باندې ته د دین خلاف یا د علماء کرامو خلاف بې بنیاده منګړتې او استهزاء او ټوکې مسخرې او بیادبي او هغوی ته کنځل او بد رد ویل د دې شریعت اجازت نه دی ورکړی. نو زمونږ پښتانه چې دي که نه پښتانه، نو د پښتنو دا مطلب نه دی چې دوی به ډمتوب کوي، دوی به ټپې وایي، دوی به سندرې وایي. مونږ ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې تاسو خپل مړو ته سورت یاسین ووایئ. اقرؤوا علی موتاکم یاسین، په خپلو مړو باندې سورت یاسین ووایئ، په خپلو مړو پسې ربابونه او ټنګ ټکورې مه غږوئ. مونږ مسلمانان یو، مونږ پښتانه یو، د دې دا مطلب نه چې زمونږ ثقافت چې دی نو هغه ډمتوب دی، مونږ به ربابونه غږو، مونږ به ستارې ووهو، مونږ به سورنې کوو، ډول سورني به وهو، بیا مونږ وایو چې یاره مونږ پښتانه ډېر په سچه باندې او په کلکه باندې مسلمانان یو. نو آیا دا زمونږ د اسلام دی؟ آیا دا عمل چې کم نن روان دی په موسی پسې، نو دا شرعي دی؟ دا اسلامي دی؟ د دې طریقه مونږ ته نبی علیه السلام د دې اجازت مونږ ته شریعت او نبی علیه السلام راکوي یا راکړی دی؟ خپله باندې سوچ وکړئ چې آیا دا کار چې دی نو شرعي دی او که غیر شرعي دی. نو الله جل جلاله دې موسی وبخي، نور چې څومره مسلمانان وفات شوي دي خدای پاک دې ټول وبخي. خو لیکن دا خبره غلطه ده چې موسی دپاره دې ته اوس په رباب باندې احتجاج کې او یا چې کوم دی نو موسی د رباب د وجې مړلی، بلکې د هغه چې نور کوم وجوهات دي په کار دره چې په هغې باندې ته خبر وکړي